کریم یو داسې کتاب دی چې د دې ادبیات مقسم لازمي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث ابن عمر رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نقل کوي او دا حدیث صحیح والجامع جلد نمبر 1 صفحه نمبر 256 کې ذکر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قرآن کریم په حقوقو کې یعنی قرآن کریم دا حق دی په انسانانو مؤمنانو خلقو باندې چې دا و څلوېښت ورځو کې یو ختم دی او لازمي به کوي. او یو بل روایت صحیح الجامع کې داسې هم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو قرآن کریم په 5 ورځو کې ختم کړئ او بعضو کې راځي چې 4 ورځو کې ختم کړو. خو د صحیح مخارجو او صفاتو سره قرآن کریم صحیح الفاظ سره یل په دې الفاظ سره یل ختمول دا لازمي دي. بهر حال چې چا تلاوت کیږي او الفاظ او حروف برابر وي نو هغه ګڼو ورځو کې نشي ختمه مطلب څنګه لږ ورځو کې ختموي شي او څوک چې زړه نشي له الفاظ او څنګه کېږي نو هغه په کلار راځي. خدا هر کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتل دي او هغه مطابق یې دي چې تاسو په مطابق قرآن کریم ختم کړئ. څوک چې تکړه وي قرآن کریم کې او کبیري الفاظ او حروف مخارجونه ادا کولای شي هغه د بیا ځل ختموي شي او څوک چې زړه نشي ادا کولای نو هغه به ټیم اخلي. قرآن کریم دا حق چې څلوېښت ورځو کې انسان دا ختم کړي.